أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرة دویمه پارا 185 آیت کریمه په دې آیت کې تعیین د میاشتې د روزې دی او دا یې عظمت ذکر کی فضیلت نو فرمای شهر رمضان الذي میاشت رمضان آدا انزل فيه القرآن چې ابتدا شو د پدې کې درالیګلو د قران کریم او دا د رمضان ناستې شو دی رمضان د رمضان ناستې شوی دی رمض سوزول ته ویل شي نو په دې میاشت کې په مختلفو عبادتونو سره ګناونه سوزي دارنګي په وخت نوم کې هدل کې په دې میاشت کې ډېره ګرمي خصوصا عرب ملکونو کې چالت ډېره ګرمي بعض ویل دي چې رمض ها باران ته ویل شي چې زمکه د دوړو نه پاکوي دارنګي دا میاشت رمضان چې دا نزلونه د ګناونو نه پاکوي الذي عزت من میاشتا انزلا چې نازل شوه دی ابتدا شو د فيه په دې میاشت کې القرآن د قران کریم مناسبت د دې میاشت د قران سردا دی چې مقصد په قران کې هدایت دی او تزکیه د مؤمنانو دا دارنګ فروجي سرم طهارت حاصلېږي نو دواړه اسباب د طهارت دي ځکه دې آیات کې دواړه جمع کړل دي انزل فيه القرآن نازل شو دی په دې قران دلته سوال پیدا کیږي صحیح روایتونو سره ثابت دي چې قران کریم په دریشتو کالونو کې نازل شو دی او دلته وی چې په شپه د رمضان کې نازل شو دی الجواب دلته انزال نه مراد ابتدا او ابتداء نزول دا یعنی نزول شروع شو دی د قران کریم په شپه د رمضان په میاشت کې دارنګ کې دویم سوال دا سوره قدر کې ویل دي چې قران کریم په شپه د قدر کې نازل شوی دی هي جواب هم دا دی چې دواړو تعارض نشته ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې دا دلیل دی چې ليله القدر په میاشت رمضان کې دی عاشفه چې دا په رمضان کې دا او هر چې روایت نازلېدلو د قران دی په یو ځل سره د لوح محفوظ نه دنیوي اسمان تر علی بیا د اسمان نظم کې تفدریشتو کلونو سره علی ادریشتو کالو کې بیا د دنیوي اسمان نظم کې تر علی القرآن دغه قران کریم ابتدا شو دا ابتدای شو نا هدل للناس هدایت دې د فار د خلقو هدل للناس هدایت دې د فار د خلقو او لفظ د قران کریم په قران کریم کې 50 کرته ذکر دی کله وی قران عربیان دا قران چې د فصیح کتاب دی عربی والے کله وی قران الفجر قران د وخت سبا کې کله وی قران هو کله وی بیان هو د دې بیان په موږ د دې ترتیل په موږ نه اته 50 زل دا نوم د دې راځي دا لفظ په قران کریم هدل للناس هدایت د فار د خلقو وبینات من الهدى واضح احکام دي د هدایت من الهدى د هدایت نا والفرقان او فرق کون کې حق او د باطل مینس کې
دا ذکر د عظمت د قرآن دی او هدن او مراد په دې سره هدایت عامه د عقاید او د احکامو من الهدى والفرقان. دې کې دوه فعل لفظ د هدا راغی، یعنی یو نوم به ذکر شو چې هدى للناس، بیا ورپسې دوباره وی وبینات من الهدى. نو اول هدا نه مراد هدایت ته چا قرآن کریم دی، او دویم هدا نه مراد هدایت ته د مخکینو کتابونو. یا اول مراد اصول او عقاید دي، او د دویم هدا نه مراد فروع د احکام دي. او الفرقان کی اشاره ده آیت دلیلون چې حق او باطل کی جدائی راولي. من شهد منکم الشهر، فسوک چې حاضر شي ساسنا الشهر دی میاشت فلیصمه، فس روجی بنیسی. هر کله چې عظمت رمضان ذکر شو، مستعی د حق ادا کولو ذکر کوي. شهیده په معنا د حضره سره دی او د علمه سره دی، یعنی څوک چې پوه شي او څوک چې حاضر شو ستاسو نه دی میاشتې ته، فلیصمه فد باندې نسل دی، فرض دی فد باندې روجی نسل دی میاشتې. ومن کانا څوک چې مریضن ناجوړه او علی سفرین یا په سفر باندې، فعدت من ایام اخر پد باندې شمیر دی د نور ورځو نه چې دی پوره کی. دا جمله مخکې آیت کې ذکر شوه، هلته دا وی ایام محدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. دی آیات کې وی ومن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. دوباره ذکر کړه چې دا وهم را نشي چې دا حکم به منسوخ شوی. تفسیر روح المانی 2 صفحه او 2 جلد روح المانی. یرید الله غواړي الله پاک بكم پتا سے باندې الیسرا اسانی، ولا یرید نواړي بكم پتا سے باندې العسرا تنگسیا. آسان احکام در باندې راولي، ګران در باندې نه راولي. انت ناجوړه روزه خو بل میاش کیو نسا په سفر باندې روزه خو بل میاش کی به ونیسي. خدا نه چې جمی کې دی بیا جمی ته راځي، هر کې دی روزه خو له بیا جمی کې نسی نه دا باندې کوي. ولتکبر الله ولتکملوا العدة دفعه چې پورا کړئ شمیر لره. شمیر په پورا کوي کنه، 2 روزي دي خړل دي خشوي 2 به ونیسي، 3 دي خړل دي بیمار وي چې خشوي 3 به ونیسي. ولتکبر الله چې لوی بیان کړی دا الله علامه هداکم پای طریقه چې تاسو ته هودنه کړلا. په دې تکبیر کې 2 قولونه دي. اول دا چې مراد د دین د اخترونو تکبیرات دي، پښپا ورځ د اخترونو کې او رستو د منځونو د اخترونو سره د اختلاف دی امامانو. دویم قول دا مراد د تکبیر نه تعظیم د الله تعالی دی، چې تاسو لوی بیان کړی د الله تکبیرات وای علامه هداکم پای طریقه چې تاسو ته خودل دي. ولعلکم دفاز تشکرون چې تاسو شکر وباسئ. التکبیرات وای هما هداکم کی اشاره وکړه کنه، په داسې طریقه باندې چې شریعت سره منافی وي، شریعت سره موافق وي. دا نه چې شریعت نه حالات ځان نه جوړ کړي پای طریقې وای نه، کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو الله پای باندې وځي. ولعلکم تشکرون دفاع چې تاسو د الله شکر وباسئ نعمتونو. مراد د شکر نه عمل کول د احکام د الله په اخلاص او په نیت سره بغیر د ځان هودل نه، دانه چې خلق راته خوي نه بلکې چې الله درته خوي. یو ځل بیا شهر رمضان الذي میاشت رمضان ادم انزل فيه القرآن هدى للناس، چې ابتدا شو د فدیق د قرآن کریم هدایت د فار د خلقو، وبینات من الهدى والفرقان واضح احکام د هدایت او فرق کون کې په حق فمن حق او د باطل کې. فمن شهد منکم الشهر فليصمه فسوق چې حاضر وي تاسو نه دی میاشتا په د فرض دی روزي نسل. ومن کان مریضا او علی سفر اسوک چې بیمار یا په سفر باندې، فعدت من ایام اخر لازم دی په د باندې شمیرل د نور ورځو نه.
یرید الله یقینا غواړي الله پاک بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثاني او نه غواړي په تاسو باندې تنگسیا ولتكملوا العدة دفاده چې پورا کړئ شمیر ولتكبروا الله على ما هداكم چې لوی بیان کړئ د الله پای طریقه چې تاسو ته هودل د ولعلکم تشکرون دفاده چې تاسو الله شکر وباسئ